نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیاست معرفت انسانیت کے سب مسائل میں سیاست معرفت انسانیت کے سب مسائل میں جہاں دیکھو گے جب دیکھو گے پاؤ گے وہاں ہم کو زمانے میں مٹانے میں اگر دیکھی ہے بے باکی ہر ایک منزل پہ پاؤ گے نشانے جائے رہا کو. دیر گرام قدرمند محترم قدی مجلس کے تشریف فرما شورای مجلس شورا رکن محترم جناب قاضی الدین صاحب جدید پائن ضلع امیر محترم جناب سراج الدین صاحب جنرل سیکرٹری محترم جناب جاوید اقبال صاحب صدر تحصیل بلامبٹ دا کابینی اراکین صدی یونین کونسل ذمہ دار ملگری پنڈال کے موجود جمعیت علماء اسلام صدر سخت جان قاتل ہم سفر ملگرو پورن اولان دی خزو ستاسو دا پروگرام دا ٹائم شروعنا دا سنون خبر لکسن چی دا سکسی سے خبر اوکرلا چی 9 بجے یا 10 بجے دلتا زمون راتب ہو ما تداویل شیو چی تاسو کل دا منگنا واپس کی گئی نو واپسی کی با دا تحصیل بلامبٹ ذمہ دار مجموعی یوزی کرا منشیل و ریسر بس خبر ترکوئی ما خپل خیال داو چی بنیر نظر اعظم و منڈا دا جمعیت طلبہ اسلام و گراؤنڈ بانی موجود لوی تربیتی کنونشن سر مخاطب کی گم منزل تا حدیث پارے تو کہ منزل پس خزر دلتر اعظم بارحال تاشتب تکلیف ملاو شوی تاشتب دیر انتظار دارے لمحات بتاشو تیر کری زمان ملگری ہوئی جدا پشمار کسان دی دا پشمار کسان دی دا ہر یو ملگری دلتا انجمن دا ہر ملگری دلتا جماعت کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ لخکروتا جرگوتا مرکوتا اجت نشتا پشمار سلی پکار دی دستار سلی پکار کہ دستار سڑی 1000 دی دستار سڑی پشمار دی دیر خلق لولو ادامی بکی دکار خلق جمعیت علماء دا پارا دا فکر خلق دا نظریه خلق دا سوچ خلق دا قربانی خلق اہل عظیمت ورنہ بکار کہ دا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بندے دخپل طول عمر کے دخپل پورا تحریکنا دا دنیا سمارا و فائدہ حس نو ملاو شوی اور دخپل تحریک پر نتیجہ کے دا تورو ہو دا جیل زنزیرونا اکڑی بیڑی یخشپی عزیتنا کوڑی گرم سلاحنا دا دخپل وجود باننے برداشت کرنا جمعیت علماء دا پارا آگا اہل عظیمت حکمت چی دلی دور طول مراد طول مفادہ ٹکراؤ بحیثیت مدرس بحیثیت امام بحیثیت خطیب بحیثیت عالم دا مغربی دنیا طول افرس طول اعزازیے طول پیسے طول مراعات دا حکومت جبا و دستار دا ہر سے پسند گرزول اور پیبل اختیارار ہے شیخ الہند قاتلی سر وہ دیتا کہ ادھر دلو دا جمعیت علماء اسلام سے بھاری دے
دا د اهل عزیمت د کاروان هم سفر دی. زما محترم جمعیت علماء اسلام دا د الله رب العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسو دپاره په پاکستان کې عظیمه څپری او عظیم نعمت د دې جماعت په برکت الله رب العالمین موږ او تاسو د حریت او د ازادۍ ژوند نصیب کړی دی. د دې جماعت په برکت الله رب العالمین موږ او تاسو ته دنګې شملې او اوچتې سترګې نصیب کړي. د دې جماعت په برکت موږ او تاسو دلته د محکومیت زندګي نه تېرو، بلکې کوشش کوو چې موږ د حاکمیت زندګي ته ورسو. د دې جماعت د طرف موږ ته حوصله میلاو ده، د دې جماعت د برکته موږ ته قوت میلاو دی، د دې جماعت د برکته موږ ته عزت میلاو دی. فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. د دریاب د موج خپلې اوبه ډېرې لګي، خو دا دریاب کې نو ځکه پرې موج جوړ شي، خو د موج دغه اوبه ته د دریاب نه سیټ ته کړلې دې نه بیا موج نه جوړېږي. الله چې کوم عزت را نصیب کړی دی مونږ او تاسو ټولو ته، چاته په یونین کونسل، چاته په مقام، چاته په کلي، چاته په ویلیج کونسل، چاته په تحصیل، چاته په ضلع، چاته په خپله معاشره، دا د جمعیت علما برکت دی. دا بحر جمعیت علما دی. زما او ستا مثال پکې د موج دا ریله غوندې اوبه دی. چې تر کوم وخته پورې مونږ او تاسو د دې بحر سره هم سفر وو، بیا به مو عزت هم وي، بیا به مو جلال هم وي، بیا به مو په مخالف باندې روب او دبدبه هم وي، بیا به لوی لوی بحري بیړو والا رانه خطر محسوسوي، بیا به لوی لوی غوطهخور زموږ نه خطر محسوسوي. خو یاد ساتئ چې کله مو د جماعت نه خپل لارې جدا کړلې او د اجتماعیت نه سیټ ته شولو، بیا به زمونږ او ستاسو مثال د دریاب د موج د هغې اوبو غوندې وي، کومې اوبه چې د دریاب نه جدا شي د هغې نه بیا موج نه جوړېږي، د هغې بیا جلال نه وي، د هغې بیا مرتبت نه وي، د هغې بیا په چا باندې خوف نه وي. جمعیت علما د برکته الله رب العالمین مونږ او تاسو ته دا ورځ را نصیب کړی. دې وجې نه زما محترمو په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان مذهبي طبقه ډېره خوش قسمته ده. 198 ملکونو کې پاکستان واحد هغه ملک دی چې دلته د مذهبي طبقې په لاس کې سیاسي قوت دی، او د دې مذهبي طبقې د دې کشتۍ ملاح هغه دومره هوښیار او زیرک انسان دی چې د مصر مذهبي طبقه کچلاو شوه، د لیبیا مذهبي طبقه کچلاو شوه، د الجزایر مذهبي طبقه کچلاو شوه، د فلسطین مذهبي طبقه کچلاو شوه، د خلیجي ممالکو مذهبي طبقه د محکومیت او د غلامۍ زندگی تیری، د هغې په دا غټو غټو ګاډو باندې مه دوکه کېږئ. دا د عربستان شیخ، دا خطیب، دا مفتی اعظم دی د حکومت د ډکټیشن او د حکومت د غلامۍ نه یو حرف هم سیوا نشي بدلولی. هغه د کعبې شریفې امام کوم چې دلته زمونږ د پېښور اجتماع ته راغی، شیخ صالح آل طالب، ما وختي په دې لاره باندې ملګرو سره خاندل. د هغه تقریر مې وختي اورېدلو، د کوم تقریر نه وروستو چې هغه حکومت گرفتار کړ، هغې تقریر کې هغه صرف دغه خبره کړې ده چې د ترفیح په نوم باندې، د انټرټینمنټ په نوم باندې چې د رقص او د سرود د هغې کوم مرکزونه په بلاد حرمین کې قایمیږي او حکومت تدریجي طور هغې طرف ته روان دی،
نو هغه په خپل تقریر کې دا ویلي چې دا د بېدینۍ یو ډېر عظیم سازش دی او دینداره طبقې ته به الله په دې باندې غلبه نصیب کوي. نو دا یې څه بده خبره خو نه کوله، دا خو د قرآن کریم وعده ده چې الله رب العالمین به حق له غلبه ورکوي. ان حزب الله هم الغالبون، دا خو د قرآن کریم وعده ده. ان الباطل کان زهوقا، باطل دا به مغلوب او شکست خورده کیږي. نو د قرآن آیت چې د هغې مفهوم او مصداق د کعبې امام په حریت او په ازادۍ سره قوم ته د کعبې په سوري نشي ویلی او د دغې تقریر نه وروسته هغه ګرفتار. نو ما د لاره باندې ملګرو سره خاندل، ما دی د جمعیت علما جلسې ته راغلی او د جمعیت علما اسلام د حریت او د ازادۍ اثر په ده باندې وشو. نو دی چې کعبه کې ودرېد نو د ده ګمان به شاید چې دا چې څنګه د مولانا فضل الرحمن په پشت سیاسي قوت دی او د وخت حاکم مخې ته خبره کوي، راشه دا خبره به زه هم وکم. نور خبر نه و چې د عربستان او د خلیجي ممالکو مذهبي طبقه دا د وخت د حاکمانو غلام ده. زما محترم ورونو، نن چې د حکومت وقف ته طرف نه اعلان کیږي د وقف املاک بل په صورت کې د مذهبي طبقې نه غیر چاپېره هغه پابندۍ لګول کیږي کومې پابندۍ چې فرنګي په دې خطه کې نه وي لګولې، هغه عمران خان لګوي. فرنګي د وقف املاکو متعلق په مذهبي طبقه باندې هغه پابندۍ نه وي لګولې کومې پابندۍ چې نن عمران خان په مذهبي طبقه باندې لګوي، هغه وقف املاک چې د هغې تحت د پاکستان ټول مساجد، د پاکستان ټول تبلیغي مراکز، د پاکستان ټول دینی مدرسې، د پاکستان ټول قبرستانونه، د پاکستان ټول جنازګاهونه، هر هغه څیز چې هغه د رفاهي خدمت او د دینی خدمت لپاره وقف دی، هغه پن دی، کاغذ دی، ګاډی دی، منقوله غیر منقوله، بلډینګ دی، ځمکه ده، دا ټول څیزونه د دغې پابندو په ضد کې راځي. د دغې قانون مطابق د وقف املاکو مالکانه حقوق دا به صرف او صرف د حکومت وقف سره. لہذا د پاکستان ټول مساجد په پټوار کې به د هغې انتقال د ضلع د ریاست نماینده د ډیپټي کمشنر په نوم باندې کېږي او دا به په لحاظ عهده وي، دا به په ډیزګنیشن پسې کېږي، ډي سي کو هر څوک راتلو خو دا به د هغې وخت د ډي سي مالکانه حقوق وي د ریاست د نماینده په حیثیت باندې. لہذا کوم د مسجد امام، د مدرسې محتمم، د جنازګاه متولی، د تبلیغي مرکز امیر، د خانقاه پیر او مرشد صاحب، د رفاهي ادارو د هغې مشران چې هغه انکار وکړي او حکومت ته ووایي چې دا ما د جومات لپاره ځمکه وقف کړې ده، ډي سی صاحب په تا باندې مې دا یقین نشته دی چې ته به په دې کې نظام صلات همدغه رنګې برقرار وساتې لکه څرنګې چې د دې وخت امام او خطیب زما په دې مسجد کې 5 وخت د مونځ نظام قائم کړی دی. ډي سی صاحب ما ځمکه د خپل آخرت برابرولو دپاره وقف کړې ده، زما په تا دا یقین نشته دی چې ټول هغه اعمال، هغه د قرآن درسونه، هغه ترجمه او تفسیر، هغه درس حدیث، هغه درس فقه، هغه فضائل اعمال، هغه زما د واعظ او د اصلاح خدمات چې د کومې دپاره ما دا مسجد وقف کړی دی، زه مالکانه حقوق تا ته ځکه نشم منتقل کولی، په تا زما دا اعتماد نشته دی چې ته د یو سیکولر حکومت دلته په دې ځای کې نماینده ناست یې، ته به زما مسجد په اعمالو باندې آباد کې
تب زما دینی مدرسې نه فقها، مفسرین، محدثین، داغې نه راسخ العقیده علماء کرام، داغې نه اهل الورع والتقوا، داغې نه اهل الصلح والارشاد، د هغې نه مناظرین، د هغې نه مصنفین. زما پتا باندې دا یقین نشته دی چې ته به زما په دیني اداره کې داسې نظام او داسې نصاب راولې د کومې نه چې به امت ته داسې قسم خلق دا میلاو شي. لہذا ما مدرسې له ځمکه دې دپاره وقف کړې ده چې دا زما د آخرت سرمایه شي. ډي سي صاحب زه په حکومت کې او په ریاست کې دا صلاحیت نه وینم. هغوی د خپلو تعلیمي ادارو نظام تر اوسه پورې آیډیل او معیاري جوړ نه کړلی شو. پېښور یونیورسټۍ لیکچرران صاحبان په احتجاج دي، د کالجونو سټوډنټان په احتجاج دي، د سکولونو استادان په احتجاج دي. ستا خپل نظام ډلې وړې دی، ستا نصاب تعلیم ما ته مخې ته دی، د هغې نه ما ته چېرته یو راسخ العقیده مسلمان تا رانه کو، د هغې نه تا ما ته چېرته ساینټسټ او ساینسدان رانه کو. دا اوس مې په دا لاره باندې یو ایتیسټ دی، ملحد دی، د هغه په اسلام متعلق سوالات چې په دې ینګ جنریشن کې او په دې نوجوان نسل کې خورئ، نن یو اعتراض ادا کړی چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو مولا هغه نه یې ساینسدان تیار کو، نه یې چېرته داسې یو قابل تعلیم یافته یو ویل ایجوکیټډ او د مغرب د ټکنالوژۍ مقابله کوونکې اداره یې جوړه کړله. ما ورته ویل نالایقه، د پاکستان تعلیمي ادارې زما په لاس کې نه دي. زما په لاس کې چې کومې تعلیمي ادارې عوامو راکړي دي هغه دیني تعلیمي ادارې دي. د دنیا د ټولو نه په فقه کې په نن زمانه کې د دې زمانې امام غزالی د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے په شکل کې زما دینی مدرسې د ټول امت مسلمه ته ورکړی دی. نالایقه ته په ما باندې دا اعتراض کې دا د ساینس او د ټکنالوژۍ دا یونیورسټیانې زه چلوم، دا خو تا سیکولر طبقې د 1947 نه تر 2021 پورې په پاکستان هغه طبقه بر سر اقتدار په خپل ووټ راوستې ده، کومې طبقې چې زما عصري تعلیمي ادارې د هغې نصاب یې هم تباه کړی دی، د هغې نظام هم تباه کړی. د دنیا ټاپ 10 یونیورسټیانې، ټاپ 50 یونیورسټیانې، ټاپ 100 یونیورسټیز، ٹاپ 500 یونیورسٹیز، د دنیا بهترین 500 یونیورسٹیانې پاغې کې د پاکستان یو یونیورسټي نشته. د دې ته سوچ کوه، دا زما ګناه شوه، دا قصور زما دی. دا د یونیورسټۍ چانسلر د کومې مدرسې فارغ دی ما ته ووایه، دا وایس چانسلر د کومې مدرسې فارغ دی دا ما ته ووایه، شاه فرمان د کومې مدرسې فارغ دی، دا ویسیز د کومې مدرسې فضلا دي، دا هایر ایجوکیشن کمیشن کومه مدرسه د کومې مدرسې فارغ التحصیل چلی، دا ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن کومه مدرسه او د کومې مدرسې فاضل چلی. دا خو ستا کارکردګي ده، ما کارکردګي خو دا نه ده. بهترین حافظان مې ورکړي دي د خپلې مدرسې نه دنیا ته، داسې بهترین حافظان چې د حرمینو په سوري چې کوم د قرآن تلاوت کیږي، نن د حرمینو امامان فخریت ورته وایي زمونږ استادان د پاکستان د مدارسو فضلا دي. زما د مدرسې تلاوت نن د کعبې سوري ته ورسېدلی. پاکستان واحد هغه ملک دی چېرته چې د صحاح سته حافظان موجود دي. دا به ستاسو په علم کې یا بنې د صحاح سته حافظان نن په جامع ازهر کې نشته. د قاضي عیاض صاحب د صحاح سته حافظان نن په دیوبند کې، په سهارنپور کې، په امینیه کې نشته دی. د صحاح سته حافظان نن الحمدلله د پاکستان د دیني مدارسو لپاره کېږي. مخکې ورځو کې 11 کسان یو جماعت راغی، ما ته یې مونږ ستا ملاقات له راځو، ډېر خوشحاله یم. چې مې کتل طلبای کرامو د کراچۍ د یو مدرسې
ما څه کوئ چې مونږ خو درس نظامي نه فراغت شوی دی او اوس زمونږ 3 کاله کورس شروع دی د صحای سته او د احادیثو 6,500 غیر مکرر احادیث به مونږ سره د خپلو اسانیدو نه په یادو باندې یادو. الله اکبر. ما یو قربان شم مونږ ته دا تعلیمي نظام پاتې دی. نو زما محترم ورونو خو یو سړی دا وایي چې زه د خپلې مدرسې انتقال ډي سی صاحب ته ولې وکړم، د خپل یونیورسټي د کمې معیاري کړله، د خپل سکول او کالج د کمې معیاري کړلو چې اوس په ما نه چې کوم دی نو دا اداره اخلي او هغې کې به بیا د دیني تعلیمي نظام چلی، هغې نه به بیا علما مبلغین مصلحین مصنفین مجاهدین د هغې نه به فارغ التحصیل راوځي. نو چې د کومې مدرسې واقف وقف کوونکي، د کوم مسجد متولی، د کومې خانقاه پیر او مرشد، د کوم تبلیغي مرکز امیر سے انکار وکړي نو حکومت برا لګي او 1.5 لاکھ روپۍ یومیه جرمانه به د په نوم باندې کېږي. دا به د سرکار په کاته کې په ده پسې سټارټ شي. نو تاسو وایئ چې د جومات په امام پسې 1.5 لاکھ روپۍ نه 1.5 کروڑ روپۍ یومیه جرمانه ولګوله. دې خوار سره په جیب کې 100 روپۍ دي، دی خو دا نشي ادا کولی. نو ګرځي دي که نه حکومت. نو د هغې دپاره پراپرټیز ایکټ په هغې کې ترمیم کړی دی. دوره دا خلق چالاک دي او پراپرټیز ایکټ کې ترمیم کړی دی کوم امام کوم خطیب کوم محتمم چې د خپل ادارې نه رجسټر کولو او نه انتقال کولو د وجې نه د حکومت قرضداری شي یومیه 1.5 لاکھ روپۍ، نو حکومت به رالګي او دغه مسجد د ځمکه به نیلام کوي، دغه مدرسې والا پراپرټي به نیلام کي. خدا نخواسته دلته د سراج الدین صاحب یوه مدرسه ده هغه نیلام شوه. ستاسو د کلي علاقې داسې خلک به پکې انټرسټ اخلي او دلچسپي اخلي کوم چې فکري او ذهني طور د مدارسو خلاف خلک دي، هغه به په بولۍ کې 50,000 1 لاکھ روپۍ سوا وولي. د هغه په لاس چې کله مدرسه راغله او د هغه ذاتي ملکیت جوړ شو، د هغه دماغ خراب دي چې هغه پکې مدرسه برقرار وساتي. هغه وایي زه مارکیټ جوړوم، زه پلازه ترې نه جوړوم، زه هسپتال پکې جوړوم، زه پکې د انجیو دفتر جوړوم. زما محترم ورونو او چې کوم خلق دې خبرې ته تیار شو چې زه خو انتقال دی نو ور به یې کم که نه څه چل به وشي، نو هغې نه وروستو شرایطو ته بیا ګورئ. دا ستا اداره باضابطه طور د حکومت د مالکانه حقوق او د انتظامی اختیاراتو کې دا داخله شوه. لہذا ډپټي کمشنر سے هغه د دیرپاین د هر مدرسې د هر مسجد د هغې انتظامی امور او د هغې مالکانه حقوق په هغې کې هغه فل پاور اتارټي ده، د هغه خوښه ده. مسجد کې به څوک امام وي او څوک به نه وي، نظام الاوقات به هغه رالیږي، په څه ټایم به مونځ کې په څه ټایم به نه کې، او مدرسه په مسجد کې به تقریر کېږو به نه کې، درس تفسیر به پکې کېږو به پکې نه کې، او درس حدیث به پکې کېږو به پکې نه کې. په تبلیغي مرکز کې شب جمعه به کوئ، کو شب اتوار به کوئ، کو شب منگل به کوئ، کو شب جمعرات به کوئ. دا د ډي سی صاحب خوښه ده. په شب جمعه کې تقریر به په کوم عنوان او په کومه موضوع باندې کې، دا د هغه خوښه ده. د زړو ملګرو جوړ به کېکو به نه کې، دا د هغه خوښه ده. کله به یې کې کله به یې نه کې، دا د هغه خوښه ده. په جوړ کې به کوم تقریر کې کوم به نه کې، دا د هغه خوښه ده. ستا د مدرسې پوره نصاب دا به د خیبر پښتونخوا د وزارت تعلیم د کیریکولم اینڈ ټیچر ایجوکیشن ډایرکټریټ دا به هغې ته منتقل شي. لہذا ډایرکټر کیریکولم به بیا ستا د مدرسې دپاره نصاب طی کوي. کو تا ته هغه ووایي چې په دوره حدیث کې به د بخاري شریف په ځای باندې د واسکو ډیګاما سفرنامه طلباو ته ښایې، ته به ورته وایې چې یس سر ټیک دی، ما ته هېڅ اعتراض نشته دی. د مدرسې د اساتذو تدریسي تربیت دا به بیا دوی کوي. د مدرسې د اساتذو تعین او سلیکشن بورډ دا به ډپټي کمشنر سے مقرر کوي. ډي سی صاحب ته په کومه مدرسه کې کم استاد نه دی خوښ کیک اوټ مدرسې نه بهر، کوم استاد ورته خوښ دی هغه په مدرسه کې ستا په سر باندې کښېنوي. نصاب د هغه په لاس کې، نظام د هغه په لاس کې.
نتایج هم بیا د هغه په لاس کې یاد ساته. دا به نه وي چې زما د مدرسې نه به حافظ او عالم بیا فارغ شي. زما محترم ورونو، همدغه رنګې نظام به په خانقاه کې وي، همدغه رنګې نظام به په ټول وقف املاکو کې وي. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں. مدرس عالمہ زه په جمعیت علما په سیاست کې ستا د بخاري او د ترمذي د درس حفاظت کومه. یاد ساته، ما ته اجنبي په نظر مه ګوره، ما ته خپل په نظر باندې وګوره. زه ستا خپل یم، زه ستا چوکیدار یم، زه ستا محافظ یم. جمعیت علما ته لږ مه وایه چې د جمعیت علما د اجلاس وخت راشي، دا مه وایه چې زما پیرډ دی. د جمعیت علما په دې قوت کې ستا د دې پیرډ تحفظ او بقا ده. محتدم صاحب په دې باندې عار مه محسوسوه چې خلک به مال پیغور راکړي چې دی مدرسه هم چلي او سیاست هم لا کوي، ووټونه هم غواړي، کرسۍ هم لا غواړي. محتمم صاحب جمعیت علما ته د اجنبیت په نظر مه ګوره، جمعیت علما د خپلې مدرسې چاردیواري وګڼه. د جمعیت علما خښتې ورتاوې شولې، بلاکونه وغورځېدل، ګټې لاندې راورغړېدلې. یاد ساته، دا شرمخان به ستا مدرسې ته دننه درنه نوځي، دا ستا مدرسه محفوظ نه پاتې کېږي. ته چې جمعیت علما له وخت ورکې، په دې نیت یې ورکوه چې زه د خپلې مدرسې د حفاظت لپاره د جمعیت علما اجلاس ته ځم. پیر صاحب جمعیت علما ته د اجنبیت په نظر مه ګوره. څومره اولیا چې تیر شوي دي د سلسلو، هغه د خپل وخت یا په خپله حاکمان وو او یا د سیاسي قوت رهبران وو. جمعیت علما ته په اجنبیت په نظر مه ګوره، پردې مه ګڼه. پیر صاحب جمعیت علما ستا د خانقاه محافظ دی. پیر صاحب د الله الله چې کې نو ستا نه ګیر چاپېره د جمعیت علما سیاسي قوت دی. په کومه ورځ چې مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د سیاسي چوکاټ نه د جمعیت علما سیاسي قوت ختم شو، یاد ساته په هغه ورځ به ستا خانقاه ته غټه تاله لګېدلي. تبلیغي کاکا تا 4 میاشتې لګولي دي، تا اندرون او بیرون سفر کړی دی، تا چله کړې ده، ته سیروزې لګې، ته شب جمعې له ځې. دا څومره محنت چې شروع دی، یاد ساته په پاکستان کې د دې په پشت باندې د جمعیت علما سیاسي قوت دی. او که جمعیت علما نه وی نو بیا هم درته وایم، یاد ساته تا په پاکستان کې څوک د تبلیغ محنت ته نه پرېږدي. ولې دا د بریکوټ اجتماع ولې کینسل شول؟ څه چل و؟ کرونا وه، کرونا لاکډاون خو ختم و. دلته ستاسو سره په خوا کې په دې ګبنجبه کې د تبلیغي اجتماع نه 4 ورځې مخکې ډیپټي کمشنر سوات په خپله راغلی دی او د کلچرل فیسټیول دپاره یې پیته کټ کړې ده. نو هلته ګیدرینګ کې کرونا نه وه، دلته تبلیغي اجتماع کې کرونا ده. ډېر چې کله د کرونا کرایسس راغلل، د تبلیغي کاکا یاد بشي د پاکستان په ټول قرنطینا سنټرو کې صرف او صرف تبلیغي جماعتونو والا. زه پې ګواه یم، ما د بونیر ټول قرنطینا سنټرې دا لټ په لټ کړي دي. زه د یو تبلیغي مشر سره میلاو شوی یم. ولې ستا ضلعې ته چې به کله تبلیغي جماعت را داخلېدلو، ستا نه هغه ورځې شپې یېرې شولې چې باقي خلک به یې کور ته لېږل او تبلیغي جماعتونو والا به یې قرنطینا سنټر ته لېږل. نو ولې دا کرونا په تبلیغ کې وه، خو دا په ریوند کې وه، دا خو د چین نه دلته راغلې ده. نو دا ریوند په چین کې دی، او که نه دا چین راغلی و دی ریوند ته. داسې د عمران خان جغرافیه خو نه ده چې د جاپان او د جرمني سرحدات یو ځای کړي. نو بیا به موږ وایو چې دا ریوند چېرته په جرمني کې و، دا ریوند چېرته په چین کې و، یا دا چین چېرته دلته راغلی و دی ریوند ته. یاد ساته، یاد دا د مذهبیت خلاف جنگ دی. نن چې په حرمینو کې د حرمینو د مذهبي طبقې سره سیاسي قوت نشته دی، د حرمینو امامان د کعبه آزاده کړي. نن د مدینی علما د روزې مبارکې د مخې نه کنډتارونه لرې کړي که نه، د ده سره سیاسي قوت نشته دی.
دا پاکستان دی پاکستان چې دلته د جمعیت علما سیاسي قوت دی. خدای شته تبلیغي اجتماع د رکاولو نه وروسته ما په خپله د ډیوڼ نه مشرانو سره رابطه وکړه او مولانا طاهرالرحمن صاحب اجازت واخیستلو او بیا مې په ملکن ډویژن کې د صوبایي د عملي رکن د ذمه دار په حیثیت باندې هغوی ته ووي چې دا اجتماع په ملکن کې کېږي. جمعیت علماء اسلام به د دې تحفظ کوي. فضل غفور به په خپله د انصار الاسلام ژړې کپړې اغوندي او د تبلیغي اجتماع د پنډان له ګیر چاپېره به د انصار الاسلام د پهردار په حیثیت باندې لوړ په لاس ولاړ. نعره تکبیر! نعره تکبیر! جمعیت علماء اسلام! مفتی بدل غفور صاحب! تبلیغي کاکا تاسو په خپل ماحول کې نه پرېږدي ته چې هر څومره ځان غیر سیاسي کې زه دې هر څومره پردی کړم په الیکشنو کې زه سر وهلی بر وهلی ګرځم په ووټونو پسې زه ستا په چنه کې هم ولاړ یم او تا ته هم دا مینت کوم چې د علماو به اکرام کوو. راځه په پولینګ سټیشن چې د علما مردباد ناره لګي او زما پګړۍ لاندې پرېوځي او زه پیل کېږم نو ته راله دا ووټ پدرې راکړه. تا زما نه منله، تا زه پردی ګڼلم، تا ویل دا سیاسي ملا دی، تا ما ته په بد نظر کتل. ما اجنبي مه ګڼه. زما محترم ورونو دا زمونږ او ستاسو چې څومره مذهبي ادارې دي د هغې د ټولو په خپل تحویل کې د اخیستلو کوشش کېږي. قانون سازي چېرته شوې ده؟ پاکستان کې قانون مسوده نه ده تیاره شوې. قانون مسوده FATF تیاره کړې ده. FATF فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس دا د 38 ممالکو او په دې کې 3 عالمي تنظیمونو په وساطت سره 198 ملکونو باندې د دې اصول او د دې ضوابط لاګو دي. دا عالم کفر جوړه کړې ده دا قانوني مسوده. دا اسلام آباد کې نه ده جوړه. دې نه ما اندازه وشوله چې زما د مدرسې نه زما د منبر او محراب نه عالم کفر ته څومره تکلیف دی. ما ته اوس پته ولګېدله چې زما د جمعې د تقریر څومره لوی زور دی. ما ته اوس پته ولګېدله چې زه په مدرسه کې درس قرآن کوم او د محلې نوجوانان ځان ته مخې ته کښېنوم د دې نه عالم کفر ته څومره لویه خطر ده. هغه وایي چې زما ون وی ټریفک پکار دی چې په پاکستان کې زه یو سړی تدریج دا مقرر کم او هغه یو سړی ډنډره واخلي هغه عدلیه هم ځان ته زیر کي، صحافت هم ځان ته زیر کي، سیاستدانان هم د ډنډې د زور د لاندې راولي. نو دغه مې انتظامي بدماشي ده. او د دې نه علاوه چې هغوی څه کار کوي هغوی ته مخې ته صرف او صرف مذهبي طبقه کې عالم او حریت پسنده د جمعیت علما کارکن او مجاهد مخې ته ودرېږي. لہذا چې دا رکاوټ د مخې نه ختم شي، صحافت زما په لاس کې، میډیا زما په لاس کې، اسمبلی زما په لاس کې، قانون سازي زما په لاس کې، د حکومت سیاسي معاملات زما په لاس کې، نو چې ما ته یو رکاوټ په عوامي سطح مخې ته راځي چې هغه د مولا د جمعې خطبه ده، هغه د مولا درس قرآن دی، هغه د مولا د دیني مدرسې نصاب تعلیم دی، هغه د تبلیغي مرکز د شبې جمعې بیان دی، هغه په خانقاه کې د اهل حق مرشدینو د پیرانو صاحبانو د حق وینا ده. نو چې دا ټول په ټوله دا زه راګیرې کړم، دا زه ځان ته وتړم، دا زه ځان ته غلامان کړم چې کم از کم زما خلاف آواز اوچتولو جرأت په چا کې پاتې نشي. دا منصوبه ده، دا ګریټ گیم دی، دا د مذهبیت خلاف دی. په دې کې یوازې دیوبند نه راګیرېږي، زمونږ دا نور مسلکی تعصبات چې را سره لري مونږ دغیرونو ته دا وایو کو دا شنه دي، کو دا سره دي، کو دا تور دي، کو دا هر قسم پټکو واله دي، جامو واله دي، جنډو واله دي، نارو واله دي، هغه ټولو ته دا وایو چې جمعیت علما ستاسو د مذهبیت چوکیدار دی. زما سره په دې وسیع پیمانه کې ملګري شي او علماء کرامو زه د خپلو علماء کرامو نه یو ګیله لرم او دا حقیقت دی چې دا ګیله لرم. په هره محله کې په منبر باندې ناست سړی د علماء دیوبند او د جمعیت علما د فکر عالم دی. په محله کې نیم په نیمه خلق داسې دی چې دا نیوټرل وي، دا د یو پارټۍ سختګیر کارکن نه وي،
دا د دې امام سے په خوله باندې عمل درآمد کړي او د په خوله باندې یقین ساتي. ولې هغه صلاحیت مونږ او تاسو ځان کې نه کو پیدا چې د محلې هغه معتدل مزاج خلق زه په خپل درس قرآن کې پوه کړم، درس حدیث کې پوه کړم، د جمعې په تقریر کې پوه کړم، د مقبرې په بیان کې پوه کړم، د اخترونو په بیان کې پوه کړم چې سیاست د اسلام حصہ ده. نمبر 1 او د اسلام په نورو شعبو کې چې کوم اجر دی په دغه شعبه کې هم دومره اجر دی. د اسلام په نورو شعبو کې د قرآن او سنت رهنمایي د علماو په ذریعه اخلو، لہذا په سیاست کې به هم د قرآن او سنت رهنمایي د علماو په ذریعه اخلو. مونږ او تاسو په دې باندې خلق سمجاو نه کړلی د دین په بله شعبه کې اجر دی، په سیاست کې اجر ولې نشته دی؟ د دین په بل محنت کې اجر دی، په دې کې اجر ولې نشته دی؟ په دې کې که زه د علماو خلاف کوم، مونږ او تاسو عوامو ته دا احساس ورنه کړو چې دا ګناه کبیره ده. مونږ ورته دا ونه وي چې ووټ غلط ځای کې استعمالول دا ګناه کبیره ده، دا شهادت الزور کې راځي. مونږ او تاسو هغې په دې باندې پوه نه کړل. دا زمونږ کمزوري ده، دا زمونږ کمی ده. مونږ او تاسو زړه کې دا درد ولې پیدا نه شو چې سیاست دا د دین حصہ ده، د دین شعبه ده؟ نو بیا په یو دینی مسند باندې کو امامت دی، نه اهل پې ودرېږي. مونږ او تاسو خلکو ته وایي هلکې ده پسې مونځ نه کېږي، نه اهل دی، دی د مصلې لایق نه دی. منصب افتا باندې نا اهل سره کینی. مونږ وایو ته مفتی نه یې، ته فتوا نشي ورکولی. منصب تدریس، مسند تحریر، مسند تصنیف، مسند مناظره چې مونږ او تاسو نا اهل سره په هغې کې اینو، په هغې مونږ او تاسو په زړه کې درد محسوسوو. نو په منصب سیاست باندې چې د 43 نه تر 21 پورې دا نا اهل او نالایقه ناست دي، ما او تا په دې خپلې سینه کې درد ولې نه دی محسوس کړی؟ دا خو د انبیاو مسند دی، دا خو د انبیاو منصب و، دا خو د صلحاو منصب و. مونږ علماو په دې سینه کې دا درد ولې نه دی محسوس کړی؟ مونږ په دې خپله محله کې د عوام ورونو ته دا خبره ولې نه ده ښودلې؟ آیا په مونږ باندې دی علماو 10 او 8 کاله په دیني مدارسو کې صرف دې دپاره محنت کوو چې مونږ به فارغ التحصیل شو، د هغې نه وروسته به مونږ 100,000 روپۍ او یا 100 منه دانې په اړه کې دا خپل مقصود حیات وګرځو او بس په دغه ځای باندې خلاصه د دې معاشرې د اصلاح دپاره به الله څوک رالیږي؟ انبیاو سلسله خو ختمه. دا به څوک سمجاوئ؟ دا به څوک پوه کوي؟ زه تاسو نه تپوس کوم، 21 کروڑ پاکستانیانو کې غیر شعوري طور 21 کروڑ پاکستانیانو کې سره د علمه، سره د پوهې، سره د دیني سمجھ بوج نه چې کوم خلق په غلط ځای کې سیاست کوي، ټیک شوله ما او تا د هغې ګرم نه یو، خو چې کوم خلق په لاعلمۍ کې، په ناپوهتیا کې، په جهالت کې غیر شعوري طور هغه په سیکولر پارټو پسې روان دي او د هغې اجتماعي صلاحیتونه ضایع کېږي، د هغې خلقو د لاعلمۍ او د جهالت تپوس به الله زما او ستا د دې طبقې نه کوي، نو د چا نه وکړي؟ موږ ولې خلقو د سیاسي رهنمایي نه ده ورکړې؟ دا ضروري نه ده چې زه دې په منبر کښېنم او زه د عمران خان ته کنځلې شروع کړم، نه. زه د زرداري ته کنځلې شروع کړم، نه. زه د بل ته نه. شرعي مسله خو ښودلی شم، به حیثیت د یو شرعي مسلې په حکمت او په مصلحت سره زه قوم خو سمجاولی شم، اجتماعي طور نه شم سمجاولی. زما په دې محله کې 20 کسان دي، 25 دي او 13 کسان دي چې هغوی زما سره قلبي محبت لري او زما په خبره یقین کوي. زه هغې ته یو ورځ په غوږ کې دا خبره نشم ورچولی چې په 13 ورځو کې زه په خپله محله کې 13 کسان په دې مطمئن کړم چې سیاست د دین کار دی، د علماو رهنمایي پکې ضروري ده او په سیاسي میدان کې د جمعیت علما مخالفت دا ګناه ده. چې دا 3 مسلې زه په خپله محله کې خلکو ته سمجاو کړم. سوال نه پیدا کېږي چې بیا په دغه محله کې په الیکشن کې څوک د جمعیت علما نه الیکشن وکړي. دې وجې نه زما محترم ورور یو ځای ته
د چوټي په شانتې یو څانګې ته ټوپ او بلې څانګې ته ټوپ او کله په یو څیز پسې انخطل کله په بل څیز پسې انخطل او اجتماعي نظریه د جمعیت علما اسلام جماعتي سوچ جماعتي فکر زمونږ او ستاسو نه ورک دی. کله را باندې د اسلام په اهمو څیزونو کې یو څیز غالب شي نو د هغې دپاره به دلته یو بیت ولګو، بله ورځ به را باندې بل څیز غالب شوی نو د هغې دپاره به بل بیت ولګو، بله ورځ به را باندې بل څیز غالب شوی نو د هغې دپاره به دلته بل بیت ولګو. جمعیت علما د اسلام همگیر جامع د غلبې تحریک دی چې دا بیت دې ولګو، په دې کې ټول را داخل شو. نو تنظیمونو ته ضرورت نشته دی چې زه به د صحابو دپاره فلانکي تنظیم ته ځم او زه به د مجتهدینو دپاره فلانکي تنظیم ته ځم او د ختم نبوت دپاره به فلانکي تنظیم ته ځم او د ناموس رسالت دپاره به فلانکي تنظیم ته ځم او بیا به زه د بیعت او د ارشاد دپاره فلانکي تنظیم ته ځم او د بل څه دپاره به فلانکي تنظیم ته ځم. جمعیت علما اسلام دا د شیخ الهند میراث دی. کو شیخ الهند په دغې ځان له عنواناتو باندې خپله زندګي صرف کړي، زه د شیخ الهند نام لیوا به هغه طرف ته لاړ شم، خو که هغه په دغه جامع فکر باندې ولاړ و، خپل ژوند یې تېر کړی، حضرت مدني تېر کړی، مفتی محمود تېر کړی، احمد علي لاهوري تېر کړي. ها دفاع صحابه موقع راغلی ده، زما دغه ملګری د جمعیت علما د پلیټ فارم نه د دفاع صحابه دپاره ولاړ. دفاع ختم نبوت موقع راغلی ده، زما دغه ملګری د جمعیت علما د پلیټ فارم نه په اسمبلی کې د اسمبلی نه بهر د دفاع ختم نبوت دپاره ولاړ. د دفاع ائمه مجتهدین خبره راغلی ده، علمي میدان کې راغلی ده، کو سیاسي میدان کې راغلی ده. د جمعیت علما اسلام د پلیټ فارم نه زما ملګری ولاړ. ما دپاره هېڅ ګنجایش نشته دی د نورو تنظیمونو. خپل قوت ولې منتشر کړم، ولې منقسم کړم؟ اسم اداري لګیا دي، وفاق راله تقسیم کو. اداري لګیا دي، جمعیت علما کې یو 3 کسان را پیدا کړل د خپل فکر چې نن د پی ټي آی په صفونو کې د هغه خلکو صفت کېږي او هغه خلکو د اسرائیلو حمایت وکړو او هغه خلک یې زمونږ نه په ډډه کړل صرف د دې لپاره چې د جمعیت علما قوت ته تقسیم شي. زما محترم ورونو، دعوت و تبلیغ محنت راله تقسیم کو، ښکلې نعره باندې وایي چې دا امارت دی او دغه مشاورت دی. لہذا ریوند نن سبا د مشاورت په حق کې دی او مولانا صاحب د امارت په حق کې دی. هغه تبلیغي محنت راله تقسیم دشمن هسې ما تقسیموي او زه د هغې نه ځان له بیا هم چې کوم دی نو ځان له په جدا جدا شاخونو کې تقسیمېږم نه، خپل قوت به په دې حالاتو کې مجتمع ساتم. په ماته کشتۍ باندې چا هم د چپو د دریاب مقابله نه ده کړې. یاد ساتئ، خپل آپس کې وحدت ساتئ، خپل آپس کې مینه ساتئ. د جمعیت علما ملګري دا به په عامو مجلسونو کې د یو بل مدح کې د یو بل تعریف وکړي، د یو بل جامې به نه وباسي. دا د منافق نښه ده چې مخامخ در سره کښېني صفت دې کړي، چې پشي شا در سره کښېني بیا غیبت دې کړي. دا د نفاق علامه ده. د جمعیت علما د فکر ملګری هغه به داسې نه وي، هغه چې پشي شایي په ښو القاباتو سره به یې یادوي. تېرو نو په دې وخت کې نور څوک دي چې زموږ صفت وکړي، چې د یو بل ښه نه وایو، د یو بل مدحه نه کوو، د یو بل عزت نه کوو، یو بل ته قدر نه ورکوو. نور څوک دي چې موږ له به قدر راکړي په دې دنیا کې. دې وجې نه خپل آپس کې مشاورت کې کېناستلو او د احتساب مجلس شروع شو. جمعیت علما کې د احتساب دومره توانا نظام دی، هر کشر ته د هر مشر د احتساب حق حاصل دی. زه د مرکزي عمومي رکن یم، ما ته د حق حاصل دی. زه د مولانا فضل الرحمن صاحب نه تپوسه پوښتنه وکړم. بل ملګری د دیر د جمعیت علما د عمومي کارکن دی، دته د حق حاصل دی چې په اجلاس کې دننه د مولانا سراج الدین صاحب نه او د جاوید اقبال صاحب نه تپوس پوښتنه وکړي. دننه چې کوي دا د جماعت سره امانت دی. بار چې د خلکو په محفلونو په دکان او په حجره کې په یو بل پسې خبرې کوو دا خیانت دی، دا جماعت تقسیمول دي، دا محبت نه دی. محبت دا دی کمی او کمزوري یو بل ته په غوږ کې ووایو، یو بل شرمو نه. فیسبوک باندې معمولي غوندې ګیله مې په زړه کې راغله او بیا د شیخ الهند جماعت ته مې خپې اړنې کړلې چې تر څو پورې مې د خپلو نه براس نه وباسلې. خیر دی که د شیخ الهند رحمت الله علیه جماعت ټوکړې ټوکړې شي، چې زما د زړه براس یخ شي. یاد ساتئ، براسونه به م د زړه یخ شي، آخرت کې هېڅ اجر نشته دی. د الله عذاب به یې زموږ دپاره. دومره لوی مقدس جماعت چې د اسلام واحد د امیدونو مرکز دی، هغه ما ته ټوکړې ټوکړې کو.
هغه ما ته منتشر کو، هغه ما ته تتر بتر کو. د اسلام په کشتۍ کې سوراخ مونږ وکړو، د اسلام د کشتۍ ټوکړې ټوکړې مونږ او تاسو جوړې کړلې. نو که ډوبه شوله نو یاد ساته الله به تعالی به دې ډېر لوی عذاب درکړي. دا کو دې په سوشل میډیا کړې ده، دا کو دې په بار په اجرا او په دکان او په بازار کې کړې ده، کو په هر ځای کې دې کړې ده. الله یې خو اینی دا سراج الدین مولوی سے بتا صحیح سم ہونے ہوئی، دا جاوید اقبال سے بتا صحیح سم ہونے ہوئی. الله یې خو اینی. ہاں مجلس کې دننه کېناستل، د احتساب عمل شروع شو، بیا رای مه پټوه، کمی ښکاره که بیا دغه ځای کې کمی ښکاره کول دا ستا د جماعت سره محبت. ته دا ملګري ذلیله کې نه، دا مشر به په دې خفه کېږي چې په دې اصولو مونږ او تاسو جماعت استوار. زما محترم ورونو یاد ساتئ، کو پر روانو بلدیاتو کې مونږ چېرته غټ سیټ نشو ګټلی، نو زه تاسو ته وایم چې په یو ویلیج کونسل کې د 15 محلو هم فکر علما دا په دې اصولو باندې محنت شروع کی، لیکل دله در کوم هغه ویلیج کونسل کې جمعیت علما چیرمني نشي لیدلی. دا به ګټي ووټ د خان سره او ووټ د یو غریب خرکار سره، دا دواړه یو شان طاقت لري. خان ستا خبره نه مني، د هغه مراعات دي او مفادات دي. دا غریب سړی د ده په غم کې ته یې، د ده په جنازه کې ته یې، د ده په لاس نیوه کې ته یې، ده له نکاح ته تړی، دی په دې زړه کې ستا د علم ډېر لوی احترام لري. خو ته دې دومره صرف پوه کا چې سیاست د دین کار دی، د علماو رهنمایي پکې ضروري ده، جمعیت علما حمایت شرعا ضروري دی، ووټ په غلط ځای کې استعمالول ګناه کبیره ده. په دې څلورو خبرو باندې ته دې پوه کا. زه تاله لیکلې در کوم، دی به جنډه نشي لګولی، دی غریب دی، خو دی چې کله پولینګ سټیشن ته دن نشي، دی به د جمعیت علما نه علاوه بل چاته ووټ نه ورکوي. دې وجې نه خپلو صفونو کې وحدت پیدا کړو، خپلو صفونو کې نظم او اطاعت پیدا کړو، خپلو صفونو کې آپس کې مینه او محبت پیدا کړو. زما محترمو، خپل یو سړی کو بل له عزت ورکړي نو دی په دې بې عزته کېږي نه. یو سړی چې بل له عزت ورکړي د ده احترام ډېر شي، د هغه په زړه کې کم از کم د ده احترام پیدا شي، د ده قدر پیدا شي. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوگا. دانه چې ګل گلزار کېږي نو اول خاورو ته لاړه شي، نو خپل ځان د خپلو ملګرو سره هغه هم دغه شان دي. الله رب العالمین د جمعیت علما اسلام ته قوت او استحکام نصیب. اب انشاءالله چېرته بل مجلس شو، هغې کې به دا اوس چې کوم بل پاس شوی دی گھریلو تشدد کا خاتمه، دا یو ډېر لوی خطرناک بل دی. دا د میرا جسم میری مرضی چې کومه ناره وه، دې ته د پاکستان پارلیمنټونو قانوني شکل ورکړو. د دې نه وروستو، د دې قانون نه وروستو د زنانو خپله خوښه، د بچیانو خپله خوښه، د پلار د طرف نه هېڅ مداخلت پکې نشي کېدلی. د نوي نسل خپله خوښه. پلار به زوی ته دا نشي ویلی بچیا ته مانځه کې ولې ته سبق له ولې نه کولی، بچیا ته دا شپې د دومره لیټ ولې راغلی، ته د پلانکو سره ولې کښېنې. لور ته به دا نشي ویلی ته مټیزه ولې تللی وي، ته چا سره تللی وي، ته چېرته تللی وي. نه، هغه به وایي چې دا زما په پرایویسي کې زما په پرایویټ لایف کې مداخلت کوي. دا یو ډېر لوی خطرناک وار دی د پاکستان په مشرقي تهذیب باندې، په خانداني نظام باندې او په اسلامي معاشرت باندې، او ډېر په خوږه ژبه کې دی. د عمران خان اډوایزرز چې هر څوک دي، اول یې پې بیان ورکړو، وی دا شارټ ډریس چې څوک اغوندي نو دا د خلکو رجحانات او میلانات خرابوي. د خولې بیان یې داسې ورکړو او هلته یې عملي طور قانون داسې پاس کړو چې هغه ټول د فحاشۍ، د عریانۍ او د میرا جسم او د میری مرضي قانون. دلته وایي ما په اقوام متحده کې تقریر وکړو، زه په مدینه کې خپې بلې خپې وګرځېدم او هلته عملي اقدام د عدالت نه یې 2 ګستاخانه بل ورځ نور رها کړل، شفقت مسیح او شګفتا کوثر. اوس د حاکم دپاره په مدینه کې خپې بلې خپې ګرځېدل دا دین نه دی. د حاکم دپاره په عدالت کې ګستاخ رسول ته سزا ورکول دین دی. دا عشق مصطفی دی. نو ته چې زر پیرې په مدینه کې خپې بلې خپې وګرځې، خو دلته ګستاخان رسول رها کې، ته عاشق رسول نه، ته غدار، ته ګستاخ. دا اوس یې په میاں والي کې
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب د خپل طرف نه یو لیټر جاری کړی دی. هلته چې کوم دی نو په یو ټیمې کې یو مشهور قادیانی حیات مجوکی په نوم باندې هغه یې چې کوم دی نو آفیسر لګولی دی. دا اوس چې راتلم نو د ملګري راته وښودل د مولانا خلیل احمد صاحب هغه خط یې راته وښودل. یو طرف ته قادیانیان سپورټ کوي او دی ورله ورکوي او بل طرف ته لویه دعوه کې زما محترم ورونو وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں په محلاتو کې ستاسو خلاف سازشونه جوړېږي. لہذا د جمعیت علماء اسلام لمن په مضبوطیا سره ټینګه کوي، خپل آپس کې نظم و ضبط پیدا کوي او زما ذلي قیادت ته هم دا گزارش دی چې په دیر پایین کې مونږ ډېر په کمزوري حالت کې تاسو بې حوصلې کوم نه، خو دومره اوچتو ټوپونه به هم نه وهو چې هر څیز ته لاس ورچو. کوشش وکړئ په مختلف ایڈجسټمنټ سره، په مختلف مفاهمت او مصالحت سره، کو لوکل دی، کو د ټاون په سطح دی، کو د ضلعو په سطح دی، په څه نه څه طریقې سره جمعیت علما پارلماني قوت جوړ. څلور ټاونونه دې نشئ ګټلی، یو دپاره حکمت عملي وکړئ، هغه یو ټیک وګټئ چې څلور واړه بایلۍ او امیدواران پرې ودروئ. د هغې پر ځای ښه خبره دا ده چې یو وګټئ، دا ډېره بهتره ده چې جمعیت علما پارلماني قوت جوړ شي. الله تبارک وتعالی دې ستاسو د بلامبٹ